अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद दुरानी और आप डेली मैदान देख रहे हैं। मथुरा पुलिस ने 10 फरवरी को होने वाले एक अंधे केस का मुअम्मा हल कर लिया है। इसमें मुलजिम मकतूल का नवासा है, जिसने महज 6 मरले मकान की खातिर अपने नाना को बेदर्दी से कत्ल किया। मुलजिम जनाजे समेत रसूमात में पेश पेश रहा। पुलिस ने मुलजिम तक कैसे रसाई हासिल की और मुलजिम ने ये इकदाम क्यों उठाया है, आइए इसकी तफसीलात जानते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ सब इंस्पेक्टर साहब मौजूद हैं, गज़र अहमद साहब। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने इस अंधे केस को कैसे ट्रेस किया और मुलजिम की गिरफ़्तारी किस तरह अमल में आई। जी सर, इस केस की थोड़ी सी तफसीलात बताएं कि ये जो मुलजिम आपकी गिरफ़्त में है, इस तक रसाई कैसे हासिल हुई और उसको गिरफ़्तार किस जगह से किया गया। ये 10/2/2025 को मकतूल के भाई ने रिपोर्ट किया था कि उसके भाई की नाश जो है वो घर में मौजूद पाई गई है। उसकी रिपोर्ट पे मुकदमा दर्ज रजिस्टर हुआ नामालूम मुलजिम के ख़िलाफ़। फिर उसके बाद इसी को ट्रेस करने के लिए हमने CDR पे काम किया और CIO साहब और SHO साहब की अनथक मेहनतों से हम इस नतीजे पे पहुँचे कि ये कत्ल इसने किया जो इसने एतराफ़ जुर्म भी किया कि 5-6 मरले का मकान है जो इसके ये मकतूल का जो है नवासा है। इसने अपने नाना को कत्ल किया 5-6 मरले मकान की खातिर। तो CDR पे और ह्यूमन इंटेलिजेंस पे काम हुआ तो उसके ये गिरफ़्तार हुआ। इसकी गिरफ़्तारी किस जगह से अमल में आई है। इसकी गिरफ़्तारी घारी से अमल में आई है क्योंकि ये 3 दिन तक इसने उस घर को ताला लगाया हुआ था, तो उसके बाद ये गायब था। जी, तासो आते दावे तासो हम दे केस के कार कड़े दे तासो ता संग शक पदी सुड़ी बन रागा दा दे केस के मुलविस दे ओ दे बान तासो बिया रसाई सासो हासिल शो। کله چې وغوښ شو مونږه موخې ته لاړو نو مونږه چې جایزه واغشتله نو پته ولګېده چې یاره دا کیس د ده د کور بنده پکې ملوث دی. بیا افسران والا چې کوم دی مونږ ته کوم هدایت راکړل په هغې باندې روان وو. بس دې ته ورسوي چې دی دا کیس همده کړی دی. کړی د څه دپاره دی، دا مقتول چې کوم دی د ده نیکه دی، د ده د مور پلار دی، د هغه نارینه اولاد نشته دی. د ده 2 لوڼه وې، یو په پنجاب کې واده ده، یو مطرح کې ده. نو ده دې خپله ټیلر ماسټر دی او خپل کور یې نشته، په کری اوسېږي. د دې کور د لالچ د وجه ده قتل کړی دی. ده پیټریان یې کړي چې یاره ماله دا کور ما پسې کا، خو هغه ورته انکار کړی دی. بابا به کور ځان له اوسېده، نه به وروڼو سره اوسېده، نه به لوڼو سره اوسېده، ځان له به اوسېده. بس ده دغه لالچ کې راغلی او بس دغه قتل کړی دا کور دپاره. دا خو کور د پاره د قتل کړی دی او تاسو د داسې کم یو کلوم لاو شوی، تاسو وایئ چې د پر تاسو رسایي شوی ده، ولې چې دا خو داسې یو ړوند غوندې کیس و دی کې پته نه لګي څوک د څوک ملوث نه دی. کم داسې شیانو کم داسې خطوطو باندې تاسو تفتیش کړی چې تاسو د باندې تاسو ته شک شو او تاسو دا سړی رونیو. موږ به علاقه کې ګرځېدو، تپوس پوښتنه معلومات به هم کوو، خو دا کیس د ورځې نه داسې معلومېده چې یاره دی کې څوک د کور کس ملوث دی. بهرحال تفتیش هم کو بس پته ولګېده چې دا سړي دی کړی، دا قتل ده کړی دی. ده چې دا قتل کړی دی د شپې کړی دی، سار بیا د داسې چل کړی دی چې مور او خور یې غشتي دي. د دې او خور ترور یې په تیجنګ کې واده ده، هلته تللی دی. 3 ورځې پس د پیر په ورځ واپس راغلی دی. ځان سره چې کله راغلی دي نو مور او خور کور ته لیږلي دي او بل ترور زوی یې ځان سره کړی دی، دی کور ته راغلی دی. بابا دې دپاره راغلي چې یاره دې ما باندې څوک شک ونه کړي او دغه ترور زوی هم ځان سره کړي چې سړی خو مړ و. بس ده بیا اطلاعګانې کړي دي، اطلاعګانې چې کړي دي نو دوی د جنازې ټایم یې ایښلی و. خو ده به خلکو ته ویلې چې یاره دا بابا په دې مخ باندې او وینې ده صفا کړې وي چې د ده په خولې او غوږونو باندې وینه راځي او بس شی بس دفن کوو چې پته یې ونه لګي. بس چې پته ولګېده دغه بیا یو ورور راغلی، هغه چې کتلي چې یاره دا خو چا ویستي، هغه د پولیس کیس دی، دلته بیا راپورټ شوی دی. بس بیا پکې مونږ تفتیش کوو، دا سړی دغه کړ. ده نه مونږ باقاعده موقع نشاندهي کړې ده، آله قتل هم ترې برابر کړی دی.
बस दगा वाक़यात थी। जी नाजरीन, इस वक्त महज 6 मरले मकान की खातिर अपने नाना को कत्ल करने वाला मुलजिम भी हमारे साथ मौजूद है। इससे पूछते हैं कि इसने ये अमल क्यों किया और इसके पीछे इसके क्या मकासद थे मकान के अलावा। इस्तानुम से दे سلیم और दा सड़े जिस कम ता वजले दस्ता कीगी دا زما چې نیکه دی और तस्कार के دا ټیلر یم دی دا تا आखिर दा تا خپل निकवली वजलो دا کور دپاره कम دا कोर कमزي की दे د دې ماتره کې ښکته دی او دا چې کار تا سره بل څوک شریکو کن تا ځان له دا کار کړی دی ما چې ځان له کړی او د څه وجوهاتو د دې وجوهات دا و چې بس مونږ کور نه و بس مونږ په کرۍ کورونه ګرځېدو ما د کور دپاره کړی تا چې د خپل نیکه وجنو دی تا لږ ترس رحم نه دی راغلی چې دا خو ستا د مور پلار دی بس غلطي شوې زه نه یم پوه شوی په ځان هټیم تا چې خپل نیکه کوم وخت دا وجلو نو هغه تا نه څه آخرنیس الفاظ ایسو زه خو ذهن کې هم دا نه و چې ما به داسې کوي واقع تا کم وخت کړی دا دا د شپې چې استاد ذهن کې دا خیال ولې راغلی څنګه راغلی دا چا په دې شي باندې مجبوره کړی کور کې درته چا ویل چېرې دا نیکه نه دا کور الو دا څه وجه ستا خپل ذهن د هغه څه و دا دا زما خپل ذهن دغه داسې و بس پوه شوی نه یم دا نیکه چې تا خپل کوم وخت وجلی دی د تا ته څه ویلي دی ته چې کور ته لاړ دی ستا څنګه استقبال کړی و زه بس مونږ به روز دوه درېیمه ورځ پس په ورتلو سره به ناست وو ګپ مپ هم لګولو او دې ورځ باندې بس په دې ورځ داسې شیطان زه دوکه کوم او دا ته چې څنګه لاړ کور نه تماچه دی واقع بل چا نه دی واقع دا څه کور نه د کار نه پسې ستا مور سره چا سره خبرې شوي دي نه جی بس دا ټوله غلطي زما ده جی نه غلطي خو ستا ده تا سره څوک ملاقات له راغلی او جی بس پلار مې زی راځي چې څه وایي درته بس وایي بس معافي غواړم بس نه پلار تا ته څه وایي چې زوی دا کار دی کړی دی د پلار به دې څه کېږي ته خو خامخا جیل ته به ځې نو کور کې څوک ګټل ولا بل سړی شته والد صاحب مې شته څه کار کوي جی نه توپ کار کوي بس کله یو ځای او کله بل ځای وایي سره ستاسو کور خرچ چلی جی بس ګزاره کېږي او تا چې کولو نو ستا چې دا خرچ وه کور چې تا کومې پیسې پر وړې دا خو اوس ختمې شوې که نه جی نو اوس د کور باندې سخته به نه راځي راځي ولې نه راځي دا سوچ تا نه و کړی زه معافي غواړم چې نه معافي نسته انسان دی سوچ کوي نو دا پلانینګ تا کله کړی دی څومره ټایم په دې باندې تا کړی دی دا بس اچانک زما ذهن ته دا خبر راغی بس پوه نه شوم جی जी नाजरीन, आपने देखा कि मुल्ज़िम अपने किए पे पशेमा है। लालच एक ऐसी बला है जो इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों तबाह करती है और उसकी वाज़ेह मिसाल आग पे सामने खड़ा ये मुल्ज़िम है।